بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. زه ګواهی ورکوم د دې خبره چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک اخیری پیغمبر دی. د هغه نه بعد به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي، نه به پیدا کیږي. محترمو، په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه تاسو سره مخاطب یم د یوې نوې ویډیو سره. نن محترمو زموږ چې کومه وظیفه ده د دې وظیفې ډیر زیات لوی شان دی. الله پاک یو ناشنا حیثیت دې وظیفې له ورکړی دی. کله په امت باندې مشکلات راځي د دې صورت ورد محترمو حل کوي. دا صورت مکمل وي. په دې صورت کې الله پاک ډیر زیات کمالات او الله پاک پکې ډیر زیات برکات ښودلي دي. یاد ساتئ محترمو، انسان کو دا صورت د رزق د پاره وظیفه کې الله پاک و د انسان ته د غیبونه رزق ورکي. د سه رزق بل ورکي چې انسان و حیران چې دا رزق د کم طرف رالی. کوڅو کې د مال او دولت د پاره وظیفه کې روزانه په دې خودلې شوی طریقې باندې وای دومره رزق بل الله پاک محترم ورکي چې دومره پیسې ول الله پاک ورکي، دولت بول ورکي چې دی به خلکو له پیسې بیا ورکي. بعضې وخت کې زموږ د خلک وایي چې هلکه نن مې لاس ډېر زیات تنګ دی، پیسې راسه شته نه. نو د سورة المزمل دا وظیفه تاسو یو ځل وکئ په ژوند کې محترم عیش کوئ به. فرمایي کو چاته نوکري نه میلاویږي یا ورته دیاړي نه میلاویږي، روزګار یې ټپ روان دی، دغه رنګ روزګار یې مخکې ترقي نه کوي، د سورة مزمل دا ختم د روزانه کوي او خپل کاروبار ته ګوري. نن یو شان کاروبار دی، سبا بل شان دی، بل ورځ بل شان دی. نو دغه رنګ د انسان کاروبار به روزانه دا به ترقي کوي. چېرته به الله پاک د انسان ته خساره دا محترمه نه ورکوي، کاروبار کې به تاوان نه کوي. د سورة المزمل محترمو دا فواید او دا خاصیت دي. یو ځل مونږه یو محفل کې ناست یو او هغه محفل کې ټول سیسټم او ټول سیټنګ دا بجلی باندې. نو په دې کې بجلی لاړله. چې کله بجلی لاړله نو پوره محفل او مجلس دومره پریشانه شو دا به څه کوو یار، ځکه چې زموږ ټول انحصار دلته کې بجلی باندې دی او د بجلی نه غیر خو کار نه کېږي. څه به کوو؟ نو چې کم د محفل مشر ډیر زیات هوښیار او ډیر زیات دانا انسان، هغه د ټول مجلس ته وی چې تاسو د سورة المزمل ختم شروع کړئ او تاسو دا 41 پیری وای. نو چې کله منګه دغه پوره کو 140 پیری، نو د هغې نه بعد تقریبا 10 منټه نو تیر یا 15 منټه نو تیر، الله پاک دغه پریشانی در ټولو خلکو دغه لر کړله. نو که تاسو ګورئ په تیارو کې یو قسم له سورة المزمل دا رڼا ده، یو قسم ده. دغه رنګې مشکلاتو کې سورة المزمل دا موږ ته یو حل راکوي. په تیارو کې دغه رنګې په ګمراهیانو کې دا موږ ته یو لار محترمو دا میلاویږي. دغه رنګې څو غریبانان دي او د سورة المزمل دا وظیفه وکړله، الله پاک بولا دا غریبي دا ولا محترمو د ویهنه دا به ختم کړي. څنګه تاسو ته ما خبر وکړله دا خبره زموږ د سترګو وړاندې وه، د سترګو وړاندې دغه کار وشو. نو که تاسو هم دا وظیفه کوئ هر قسمه مشکل لپاره، بعضې ورونه داسې وایي خویندې وایي چې زموږ مشکل نه پوره کېږي، تاسو سورة المزمل لږ وظیفه کوئ، بیا تاسو تماشه کوئ چې تاسو حاجتونه څنګه نه پوره کېږي. بعضې وخت حل کوئ چې ما ته سم ډېر زیات مشکلات دي یار، څه وکړمه زه؟ د دغه ټولو مشکلاتو د حل لپاره د سورة مزمل دا ختم تاسو یو پیرو کوي
او بیا د هغې نه بعد په دې ښودلې شوې طریقې باندې تاسو سورت مزمل دا وایئ. تاسو به تماشا کوئ، الله پاک به ستاسو حالات دا به ډېر زیات بهتر کې محترم. د وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار محترمو داسې دی چې موږ به روزانه د ماښام د مانځه نه پس یا د ماسخوتن د مانځه نه پس سورت مزمل دا موږ 11 پیرې وایو. څو پیرې؟ 11 پیرې مطلب 11 پیرې. د هغې نه مخکې وروسته به 11 پیرې درود شریف دا به ووایو. چې کله موږ درود شریف مخکې وروسته 11 پیرې ویلې او سورت مزمل دا محترم موږ ویلې 11 پیرې. خو د دې ترتیب لږ داسې دی، پرې ځان لږ پوه کړئ. تاسو د سر نه راونیسئ، سورت مزمل هم راونیو د سر نه، او کله راشئ دې آیت له فاتخذه وکیلا، نو بیا به د هغې نه بعد تاسو 15 پیرې 25 پیرې به حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل دا به ووایئ. بیا به د هغې نه مخکې سورت مزمل دا به جاري وساتئ او دا به تاسو پوره کوئ. چې کله تاسو مزمل دا پوره کو یو پیره به شي، بیا د سر نه راونیسئ، تاسو راورسېږئ فاتخذه وکیلا، دلته کې بیا 15 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل ووایئ، بیا یې پوره کوئ. بیا به د سر نه راونیسئ، نو په هره پیرې کې به 25 پیرې حسبنا الله ونعم الوکیل په دغه خپل ځای کې محترمو دا به تاسو وایئ. انشاءالله العزیز د وظیفې ختمېدل او ستاسو رزق او پیسې د شروع کېدل، ستاسو حاجات د پوره کېدل، ستاسو مشکلات د ختمېدل. دومره زیاته قیمتي ویډیو ده، دومره قیمتي، په خپله مو کوئ. څونه ملګري دي او یو سره هم شیر کوئ. کو تاسو دا شیر کو او یو سړی هم چېرته سورت مزمل یو پیره خطا کې ویلي، نو د هغې د مزمل ویلو ثواب الله پاک تعالی درکوي، خو د هغه په ثواب کې به کمی نه راځي. محترمو کوشش کول پکار دی خپل ژوند، خپل معاملات، خپله ناسته پاسته دا صحیح کړو. چې څومره موږ نیکانو خلکو سره کینو زموږ ژوند دا به ټیک کېږي. څومره موږ د بدانو سره کینو، ډرامې به ګورو، فلمونه به ګورو، زموږ ژوند دا به خرابېږي او دغه نحوست د وجې به بیا زموږ رزق دا به کمیږي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول رزق ډیر زیات بے انتها راکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.